الرحیم باب غزوة بني المصطلق من خزاع وهي غزوة المريسيع یا مريسيع. سبق نمبر 34 بخاری شریف کتاب المغازی. نن مصنف رحمه الله دیزنا غزوه بني مصطلق ولا مسائل د تخای غزوه مريسيع و تیل شي. قال ابن اسحاق وذلك سنة 6 بقم هجري كشي. وقال موسى بن عقبة سنة 4 سلرم هجري كشي. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الافك دا افك ولكم خبر في خشي شابي بن تهمت لقدل في غزوة المريسيع دا غزوة مريسي كي شو. وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت المسجد كلا جماعة نوات المدى صاحب واي فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ما أبو سعيد خدري سيبوكته فجلست إليه شكل وسركين استلم فسألته عن العزل عزل پباري کې مونږ تاسو کوس د عزل کول څنګه دي. قال ابو سعيد سے فرمای خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق مو پیغمبر علیه السلام سره غزوه بني مصطلق کیو فاصابنا سبيا من سبي العرب متدي عرب ولا وینځ ملو شي فاشتهينا النساء مخذ تدير شهوت شو فاشتدت علينا العزبه د خزن لری وسیدل متدير ګرون غورځیدلو سړی کله خزنه واخ ډیر لری تیر شي به خزو په لطابیات ډیر میل کیږي. واحببنا العزل عزل وقت عزل شي سړای وکي فاردنا ان نعزل مش د عزل بوکو دی پیره کې وقلنا مونږ چې نعزل ورسول الله صلی الله علیه وسلم بین ازهرنا قبل ان نساله پیغمبر علیه السلام خو موجود د عزل ویلی او کول به تاسو کو فسالناه عن ذلك مونږ د پیغمبر علیه السلام د تاسو کو چې عزل کول څه حیثیت څنګه شي دی. فقال وی فرمل ما علیکم دی کی څه حرج خو تاسو بنی نشته الله تفعلوا هما من نسمه قائمه الى يوم القيامه چې کم شی دی الله په علم کې وی چې دا به قیامت پرې کېږي یو نفس ته یو انسان ده الا وهي کائنه نه به کېږي یا به پیدا کېږي ضرور به دنیا ته راځي. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جابر صاحب فرمای غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد مو پیغمبر سم سره غزوه نجد کیو فلما ادركته القائله شکل د غرمه خوب قیل الله وتعالى وهو في واد كثير العزواه پیغمبر علی السلام په داسې ځای کې ولګاډه غونی و صحرا غونی ځای او بیابان جنگل الته کې د کیکرو ونی یا زغنیداري ونی ډيري فنزل تحت شجره ایوان لاندې دي هم آرام فرما کې دوی اراده وکړه واستظل به هل تسير تسملست وعلق سيفه تري الته کې کېړی کا فتفرق الناس في الشجر خلقما لدل شپونو کې یستذلون سوري ځان ته پیدا کولی وبین نحن كذلك مونږ په دی حالت کې زنه خوبولی زنه څنګه ازدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر مونږ توازو کې راشي پجن چې کله ورغلو پیدا اعرابین قاعد بین يديه یدي حدیث سره مخې تیناسو وقالش ان هذا دوس وغوري اتاني رغل وانا نايم خبوالي يوم فاختر تسيف زمتوري روب سلا فاستيقظت شرويش وهو قائم على رسي فسر لو لارو مخترط سلطه تري روب سلا سوق بدر نخلصي قال من يمنعك مني قلت الله بمدن تشكي بچكي فشامه اغنى بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شکړلو اتوره کې دا ثم قعد بكينست فهو هذا داغه د ما سره ګوري دي قسمه باندې د شیطان جرأت کو پیغمبر علی السلام د خپل اخلاقی کریمانه عظیمانه فوج معاف کو قال مختیچ ولم يعاقبه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی الصلوۃ والسلام هغه ته سزا مزه نور ورنکړه. باب غزوه انمار دي ځنه مصنف رحم الله غزوه انمار خای غزوه انمار دي ته ځکه شي چې دي کې وا قبیله وا اغا پندی نامې باندې نمیدله یوال ګاډ اغسته د نمای خي شي د ځکه ته غزوه انمار یل شي او د افق ولکم کې سید غزوه بن مستلق کې شي ده نه غزوه بن انمار دي د غمانس کې کېدای شي دي غزوه محارب او دي په مانس کې. وبي قال حدثنا آدم قال حدثني ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته بخبل سورلي ناس منزي قال متوجها قبل المشرق متطوعا مشرق طرف ته مخو او په ناپلی منځ کول او ناپل کې ظاهره ده چې کم طرف ته د سورلي مختو کو الته منځ کولای شي جایز ده
قبلې طرف ته جهت او رخ کول پکې فرض واجب نه دي.